ما د عیسایانو د کتاب توهین نه دی کړی، ما د هغې د عبادتګاه توهین نه دی کړی. زه د عیسایانو آسماني کتاب د انجیل احترام د خپل ایمان حصه ګڼم. زه د یهودیانو آسماني کتاب د تورات احترام د خپل ایمان حصه ګڼم. ما د هغې د پیغمبر توهین نه دی کړی، ما د یهودیانو د کتاب توهین نه دی کړی، ما د هغې د پیغمبر توهین نه دی کړی، ما د هغې د عبادتګاه توهین نه دی کړی. او هغوی زما د پیغمبر هم توهین کوي، زما د کتاب هم توهین کوي. د مسلمانانو قیدیانو مخې ته د قرآن کریم د پاسه واړه بول کوي، استغفر الله العظیم. مسلمانانو قیدیانو ته د ذهني اذیت رسولو دپاره قرآن کریم د لیټرین ګټرو ته غورځوي. په 9/11/2011 کې ټیری جونز پادری په واشنگټن ډي سي امریکا کې اعلان وکړو چې زه به په 9/11/2011 باندې قرآن کریم د خلقو په عام مجلس کې سوځوم، او کوم خلق چې د دې کوریج کول غواړئ اسلامي دنیا ته وښایئ. ما انجیل ته تیلی نه دی ورته کړی، ما تورات نه دی سوځولی، ما د هغې توهین نه دی کړی. دا عیسائی دنیا په دې افغانستان کې د بګرام په ایربیس باندې په دغه 9/11/2011 باندې زما د قرآن کریم د نسخو نه فرش جوړی، او د هغې د پاسه په شرابو کې نشه آورې ښځې چې کم دی نو د پاسه ګډوي. ما خو نه دی کړی د چا د کتاب توهین.